الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون. عزيزي نرسته دلائل ذکر کئی عقلیہ انزو آیاتونو کی دا پارا دا اثبات اللہ دا وحدانیت چی راشی دی دیکھ سوچو پکرو کئی. ان اللہ فالق الحب والنوى یقیناً اللہ تعالی فالق الحب ماتا ان کے دانو دے والنواو دا اڑوکو دے ربط دا مخی سردا دے چی مخی توحید ذکر کو بیا اور پسی اثبات دا نبوتوں کو واپس اگر ادلہ ذکر کئی پہ اثبات دا توحید اور پہ کمال قدرت دا اللہ اشارہ کی دیتا چگورا مقصود ہے اصلی اصل کی دا اللہ معرفت ہے دا اللہ ذات پہ جنہی دا اغا صفات پہ جنہی دا اغا فعال پہ جنہی. حب مانا غنم دانا دی واچه ولا وربشو دانی دی واچه ولی نوا اڈو کے دی واچه اللہ غم آتی داغی نتیق رو باسی یخرج الحی من المیت رو باسی اغم مڑے جواندے من المیت دی مڑینا ومخرج المیت من الحی ورہستون کے دے د مړي من الحي د ژوندینا همخکې تیر شوي وو میت ظاهري هم او معنوي هم ذلكم الله فأنى توفكون دی کارونو اللہ تعالی اللہ دے فأنى توفكون کم طرف تتاسو اڑولے کی گئی کم طرف تتاسو اوڑی. فالق الاسباح وجعل اللیل بل دلیل دا اللہ پا قدرت او دا پا وحدانیت دا اللہ چون کے دے الاسباح دا سبا سمانا فالق اللیل باخراج الصباح شپا وجی داغین الصبار ابازی فالق الاسباح ده فمانا ده مزهر وجعل الليل سكنا او غرزولی ده اللہ شپا سکنا آرام والشمس والقمر انور اسبوغ می حسبانا ده پار ده حساب روان شپا ورسکی ده پا وجبان خلق حسابو نکی ده کالو ده میاشتو. ذلك تقدير العزيز العليم دا اندازه دا غزات العزيز چزور ورد العليم ہو پوئے دے عزیز غالب دے او علیم پوئے دے پرجی. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها دا بالدلیل اللہ غزات تیگر زولی استاذ پارستوری لتهتدوا بها دیر پارا چتا سلار مند کئی پدستور پا وجہ فی ظلمات البر پتیرو دو وچکی والبحر دو دریاب کے ستوری بانے خلق معلومی چی دا ستوری پلان کیزی کے دے اگر طرف پورزی خاص کر کشتو علاقو علاقی پدستور معلومی قد فصلنا الآیات
په تحقیق سره تفصیل سره بیان کړي موږ آیاتونه لقوم یعلمون دا قوم د پاره یعلمون چې پوهیږي هغه تم تفصیل سره بیان کړو وهو الذي انشأكم من نفس واحده بل دلیل څلورم قسم دلیل دی وګور الله د نطفه نه پیدا کړی او انسان شوی ذی عقل الله هغه ذات چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو جنس نه هغه یو جنس دی چې انسانان دي فمستقر ومستودع فمستقر معنی فلکم مستقر استاذ پار مستقر دی فی صلب الآباء ومستودع اویب اخستل دی پر میندو رحمونو کې دا نطفه تر یو وخته پورې د پلار په شا کې بیا لاړ شي د مور رحم ته پاغي کې پرته به انسان الله جوړ کی یا دویمه معنا مستقر ده په دنیا کې مستودع ده په قبر کې دنیا کې ګرځي را ګرځي او آخرت کې چې مړ شي به دي قبر کې دفن کی یا مستقر ده ورځي ګرځي را ګرځي مستودع ده د شپې آرامي قد فصلنا الآيات تحقیق سے تفصیل سے بیان کړی دي موږ آیاتونه لقوم یفقهون دا قوم د پاره یفقهون چې پوهیږي په دې کې به سوچو کې کنه وهو الذي انزل من السماء بل دلیل پنځم قسم الله د قدرت او دلالت کوي په احسان د الله د مخلوق سره وهو الذي الله غزات انزل من السماء شرالي غريد اسمان مان اوبا فاخرجنا به نو موږ راستري دي به پاکستر نبات كل شيء غياګانې د هر یو شي په دې اوبو په زیره الله را وستل قسمه قسم بوټي په الله را وست فاخرجنا منه بیر استری من منو دی نباتنا خضرا شینکه الله شین بوټه تراويستلو نخرج منه بیر او باسو من دی شیننا حبا دانه متراکبا یو بل باندې سوري غنمو دانه روخیږي به پاغه تیغ چلاړ شي پاغه تیغ غټ شي نو پاکي الله غنم پیدا کی جوارم دقه سے پیدا کی نور شینم دقه سے پیدا کی متراکبا یوبل پاسا ومن النخل ابي ګور زرع مقدم کړو زرع دغه هغه تخلق محتاج ډیر دی ومن النخل او د کجورو کې من طلعها دا غي د کڅوړو نه قنوان غنچکونه دانیه یو بل تنز دی دانیه معنا دا چې دا غنچکونه یو بل تنز دی یا دانیه دا غنچکونه زمکه تنز دی زمکه ته نږدې هغه الله را ایستلی دي وجنات هم په کجورو کې دوه فیری دي غذام پکې دا د خوراک په ځای کار کوي او تفقه هم د خلک د مزید پاره هم خوري د میوې په ځای ومن النخل من طلعها وجنات وباغون من اعناب د انګورنا والزيتون او د زيتوننا والرمان او د انګور د انارو دي اوبم راستري دي اب انګورو کې فاکهي دي صرف علاجم پکې ده زيتون کې تیل هم دي
رومان هم دقه سواله په علاج کې استعمالېږي، تفقه خوند لپاره استعمالېږي. مشتبها وغیر متشابه. مشتبها یا خود ټولو سره ولګوه، دا ټول بوټي چې کوم دي مشتبه دي د یو بل سره په هوا کې یو شان هوا پې لګېږي، اوبو ته یو شان میلاویږي، خاوره یو شان ده، نور په یو شان لګېږي. وغیر متشابه، خو متشابه په خوند کې نه دي. کجوره جدا ده، انار جدا دي، انګور جدا دي، خوندونه هم جدا دي، رنګونه هم جدا دي. ایو شو یا دی نزدې سه ولګا. والزيتون والرمان، دا زيتون او رمان متشابه دي په ونه کې، ونې د دوانو یو شان دي یو بل ته. خو غیر متشابه، متشابه نه دي په خوند کې، په میوه کې د هغې میوه جدا ده، د دې میوه جدا ده. انظروا الى ثمره، وګورئ الى ثمره د دې میوې ته. به ګوره دلته زرع مقدم کړه ځکه هغې کې غذا ده، او ونه میوې چې کوم دي هغه فواکه دي، غذا مقدمي په پاکي. خلک اول خوراک غم کوي، بیا وروسته د تفکر غم کوي. او نخلې په باقي میوو ځکه مقدم کړو دا هم په ځای د غذا باندې کار کوي. او عنب په نخیل پسې وروسته ځکه ذکر کړو چې په عربو کې کجوري او انګور اشرف انواع الفواکه، لکه د اول نه واله تر اخره پورې فایده رسېږي. زیتون چې کوم دی هغه ډېره فایده ده، دغسې هم خلک خوري، تیل هم خلک استعمالوي. رمان چې کوم دی که نه تفکول هم استعمالېږي، علاج هم استعمالېږي. بیا دا څلور قسمه ډېر ناشنا قسمه نباتات دي، فایدې دي پکې، تفصیل پکې کتابونو کې لیکل شوي دي. په دې اکتفا وکړه د پاره د تنبیه په بواقي، دا نور هم الله پیدا کړي. وګورئ لا ثمرې د دې میوې ته اذا اثمره، کله چې میوه وکړي، وینعه او پخې کړي. اذا اثمره ابتدا د میوې، او ینعی معنی پخه شي. وجه دا ده کله چې دا میوه په اول کې ګلونه وي نو د هغې جدا جدا صفات دي، بیا د هغې نه منتقل کېږي، دانه شي، بیا وړېږي، بیا غټېږي، بیا غټېږي، بیا پکې پخوالی راشي، سوروالی پکې راشي. نو نعی اخرنی حالت دی. وینعی پخه شي، مختلف رنگونه پکې راشي، تور، سور، زیړ، دا ناشنا حالات دي. دې ته وګوره که نه، ځکه دا تخصیص وکړو. وینعی الى ثمره، یا ضمیر راجع که کل واحد ته، د هر یو بوټي میوې ته وګوره. یا ثمر ضمیر راجع که الله ته، الى ثمره د الله د میوې ته. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، یقینا پدې کې لآیات نقشت لقوم یؤمنون، دا قوم د پاره چې ایمان لري، هغې دپاره نښې دي. وجعلوا لله شرکاء الجن، وزیز نه رستو زجر دی هغه کسانو ته چې چا ملائک، پیران او نیکان بندگان د الله سره شریکان کړي دي، په هغې باندې اوس رد کوي. ربط یې د مخکې سره دا دی، مخکې دلایل ذکر کړ په ثبوت د الوهیت د الله، کمال قدرت. اوس وایي بعضې بېوقوفه خلک دي سره د دونه دلایلو نه بیا هم د الله سره نور شریکان کوي، ګرځولي دي لله د الله د پاره شرکا شریکان. الجن، دا شرکات څوک دي؟ الجن پیران دي،
بدل دی د شرکا نه. وخلقهم جمله حالیه ده او حال دا دی چې الله تعالی خدا پیران پیدا کړی دي. هغه مخلوق دی، دا مخلوق دی الله سره شریک کو. یا وخلقهم کی ضمیر دی مشرکان تراجه کا او حال دا دی خلقهم چې الله تعالی دا مشرکان پیدا کړی دي. خلقهم او بیا امرا لګي نور کسان د الله سره شریکان کوي. وخرقوا له او په دروغه نسبت کوي الله ته بنینه د زامنو وبنات او د لوریانو. دروغ الله ته نسبت کوي چیرې د الله د پاره زامن دي، همدارنګه د الله د پاره لوریان دي، نسبت کوي الله ته. دا شو هبه د جن مراد څوک دي؟ یو قول دا دی چې دینه مراد ملائکه دي، ځکه مکی مشرکانو ملائکه عبادت کو او ویل به چې دا د الله لوریان دي. او دې ته جن د دې وجه نه ویل چې دا زموږ د نظر نه پټ دي. نو یا د جن مراد شیطانان دي او دا غي شرکت د الله سره ده. اطاعكم في امور الشرك والمعاصي، په امور د شرک او په معاصي کې دا غي طاعت کړه ده څنګه د الله طاعت کې دي شي. دا د شو لکه الله سره کسان شریکان کړو. دریم دا دی چې د جن مراد ابلیس ده، زګ ډیرو کسانو به د شیطان عبادت کوو، هغه ته به رب ویلو الہ الشر به ته ویلو چې دا شرونه د پیدا کوي، ظلمت د پیدا کوي. او الله ته به الہ د خیر ویلو، د نور به ته ویلو. جعلوا لله شركاء الجن هو خرقوا له او الله ته نسبت په دروغه کړه بغیر علم. هیڅ علم وسنستا خو یاره دا پلان کې د الله زوی دی، عزیر د الله زوی دی، عیسی علی السلام د الله زوی دی، ملائک د الله لوریان دي لکه مکه مشرکان ودا ویل. سبحانه پاک دی الله تعالی د هر قسم عیوبنا. الله سره شریک جوړول معیب دی او الله ته بچی او لوریان ول ثابت ول معیب دی او الله د هر قسم عیوبنا پاک دی. سبحانه وتعالى عما يصفون او اوچت عما يصفون دا غنه چې دی بیانې يصفون چې کوم صفت کوي هغه نه پاک دی. بديع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو دی. ان يكون له ولد سرنګي بشي د الله د پاره بچي. دا ټول اسمانونه او زمکه خدای الله مخلوق دی او بچي اخو مملوک د پلار نه وي نو الله به څنګه بچي شي. بل ولم تكن له صاحبه او الله خزم نشته بچي خو د خزینه کې نو الله خو زشته ده نو بچي د کوم ځای نشو. وخلق كل شيء او الله دا ټول مخلوقات پیدا کړي او مملوک دی، الله مالک دی. نو که دا زوی شي مخلوق بشي د الله مملوک بشي او حال لا رزق مملوک نه. وهو بكل شيء عليم الله په هر شي باندې پوهه ده. جمله مستانفه ده مخکې دلایل تاکید وکړلو چې ګوره الله عالم دی بكل المعلومات. کله الله د پاره بچي وي والله ته خو معلوم وي کنه او چې الله ته نه دی معلوم نو
پته ولګېده چې دا نسبت کول الله ته غلط دي. ذالکم الله ربکم اوس تفرید پاغې ذالکم الله دا صفات والا چې دا مخکې بیان شو دا الله دې ربکم چې ستاسو رب دې لا اله الا هو نشته د اختیار د بندګۍ مگر دا یو ذات دی رب هم دې ستاسو معبود هم دی بل څوک د دې په عبادت کې څوک شریک نشته او خالق کل شی پیدا کوونکی دا یو شی دی فعبدوه نو دا عبادت کوي څوک سم شریک کوي وهو على كل شيء وكيل او الله پر شي ذمہوار دی على كل شيء وكيل ټول نظام د عالم هغه چلای چاته نه د سپارلې جی یعنی قطبانو ته سپارلې غوسانو ته سپارلې نظام په خپل چلی وکیل معنی محافظ دی حفاظت د عالم په خپل کوي پیدا کړم دی حفاظت هم کوي د عبادت کوي لا تدركوا الابصار ويدرك الابصار نشرا غيرول الله تعالی لر الابصار نظرنا ادراک په معنا د احاطه دی څوک دي داونه وای د قیامت پرز خدا الله رؤیت شتا مؤمنان به کوي ولته لا تدرك الابصار دلته ادراک ویل الله به اینی خو په نظر کې به نشي راګیرولې لکه موږ اسمان اینو راګیرولې په څه کې نشو نظر کې نشو کولای دغه څه الله هم ده وهو يدرك الابصار والله راګیري الابصار ټول نظرونه وهو اللطيف الله تعالی اللطيف بارک بین ده خبردار ده هو اللطيف الخبير صاد ټول حالاتنا الله خبر ده دا غنه څه پټ نه دي وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه زلت وي ترغیب دے قرآن تا مخکې دلائل ذکر کړه الله په وحدانیت واپس راګرځي ومغه دعوت او تبلیغ او د رسالت اثبات د پاره چې دا نبی ورته الله رسول له او دا کوم کتاب چې الله تعالی لګلې دا حق کتاب دی قد جاءكم پتا قصر اغله تاسو ته بصائر خبرې د عقل مند دی بصائر معنا دلائل موجبات للبصيره دا څه دلائل دا غیر د وجه نستاسو په سړک کې رڼا پیدا کی پښتو کې به تمانو کو بصائر رڼا پیدا کون کې د انسانانو په زړونو کې دا بصائر نه مراد د مخکینی آیاتونه دي او د دې نه تعبیر وکړو په بصائر دا خو لیدل نه کوي د دې آیاتونو په وجه باندې انسان حق ګوري خو دې ته بصائر ویلو د وجه د قوت او د ظهور نه چې دونه قوي دي چې دې کې سړی سوچو کې حق کست معلومیږي گویا کې دا دلایل په خپل لیدل کوي بصائر خبره د عقل مند دي تراغلي من ربکم د طرف درب تاسو نه فمن ابصر نو چا چې دا حق ولیدلو فلنفسه نو پیدا ځان د پاره ده حق ولیدلو تابعداري ولکه پیدا ځان لده ومن عمي او سوچ دړون شو عميا معنا وړون شو د حق نه تابعداري ولو نه کزانه پیپینو کو فعليها وبال په د باندې ده وما انا عليكم ونعم زپتا سبحان دي بحفيظ حفاظت کوونکې ما صرف دعوت کار ده وكذلك نصرف الايات وليقولوا درسنا امکه
آیات کی اثبات شو د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت واپس د مشرکین او د شبهات جواب کوي اول اعتراض ده چې یا محمد ان هذا القرآن الذي جئتنا به دا کوم کتاب چې تا موږ ته راوړی دا ته بل چا نه وې او بیا راځې موږ ته وې او بیا وې چې یاره ما ته الله تعالی وحی کړی الله دلته جواب کوي وكذلك نصرف الآيات معنى كما فصلنا الآيات الدالة لکه څنګه تفصیل سے بیان کوم آیاتونه چې دلالت کوي په توحید په دې صورت کې آشنا تفصیل سم بیان کړو دق شان نفصل الآیات تفصیل سے بیانو نور آیاتونه کوم تفصیل سے بیانو ہر عرضے کې ولی دلته حذف ده او دا وو پاغي باندې عطف ده لتلزم الحجة على المشركين یو فائدہ پکې دا ده چې په مشرکانو باندې حجت ثابت شي یو بل يزداد المؤمنون ایمانا على ایمانهم دویمه فائدہ دا ده چې مؤمنانو ایمان کې به نورم دې سترقی راشي یو فائدہ پکې دا ده دویم د دې غرض د پاره ولی یقولو د دې د پاره چې دا مشرکان وایي درست دا د بل نه زده کړي درست قرأت الكتب على اهل الكتاب بل چانه دې زده کړي دي او اوس راځي موږ ته خبر پې راکې او وایي چې یاره موږ زه د الله رسول یم درست مانا تعلمت ها مکه مشرکانو به دا ویل چې دا نبی سلام د یسار او د جبر دو غلامانو رومیان هغوی سره به کېناستو وایي تی د هغوی نه زده کې بیا راځې موږ ته ښې درسته بل ولنبینه لقوم یعلمون او موږ بیان کو د آیات لقوم یعلمون دا قوم د پاره چې پوهیږي هو ضمیر راجع دی قرآن ته دا قرآن په دقت تفصیل سره بیانو د هغه کسانو ته چې د حق او د باطل په منځ کې تمیز کولی شي را وبلګي د حق تابعداري وکړي د باطل نه به ځان وساتي اتبع ما اوحي اليك من ربك اوس دې آیات کې الله نبی ته اوس امر کوي تابعداري کوه د هغې چې تا ته وحي کړی شوی د ستا د رب د طرف نه دې قرآن پسې ځه لا اله الا هو دا بیان دی د ما اوحیه د هغې خلاصه دا ده ما اوحیه اغه لا اله الا هو چې نشته اقدار د بندګۍ مگر دا یو الله دی واعرض عن المشرکین مخواړو د مشرکانو نام هغوی نه مخواړه واعرض عن المشرکین ولو شاء الله ما اشرکو کله غوښتلی ما اشرکو وایي دوی به شرک نه وی کړی اوس دې آیات کې رد په دلیل د مشرکانو سورۃ نحل کې براشي نه نبی ته تسلی ده اے نبی تی پروا مه کوه ته خپل دعوت جاری ساته کله غوښتلی ما اشرکو دي مشرکانو به د الله سره شرک نه وی کړی ټول به په توحید راوستی وی خو الله دا کار اونو غوښتو د دې لپاره چې دنیا ابتلا ده امتحان دی وما جعلناك عليهم حفيظا او ته موږ نه ګرځولې عليهم په دې باندې حفیظا حفاظت کوونکی تا نه به الله تپوس نه کوي چې دوی ولې شرک کړی
وما انت عليهم بوکیل او تم نه په دې ذمہوار د خپل طرف نه الله امام نه مقرر کړي او ته د خپل طرف نه په مقرر نه مستا کار دعوت ته وکیل معنا دا ده چې دې کار الله تعالی ته سپارلې چې په ایمان به راولي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله بغير علم. اوس دې آیات کې منع کوي صد ذریعہ دې ته وي ربط یې د مخکې سره دا ده چې ګوره کېدای شي چې کله دې مشرکانو پیغمبر ته دا خبره وکړه چې دا قرآن ته د ځان نه جوړی او موږ ته یې وی نو کېدای شي دا مؤمنان په جذبه کې راشي او ډېر د جذبې د وجې نه چرته د دې مشرکانو الهو ته کنځلې اونې کې چې راشه زمونږ نبی بې عزتي وکړه موږ به د دې د الهو بې عزتي وکړو ځکه انسان په مزاج کې خوی ده الله وایي نه ته به ګوره دا کار نه کوې ولې کېدای شي د هغې د وجې نه الله ته کنځلې ونه کړي ولا تسبوا الذين بدی مو بیانوي اے مؤمنانو الذين من آلهة الذين آلهة هغه کسانو ته يدعون من دون الله چې دیو ته आवाज کوي سوا د الله نه من هغه ته کنځلې مکوئ ولا تسبوا الذين کنځلې مکوئ بدی م بیانوي د هغه کسانو چې دا مشرکانو ته आवाज کوي من دون الله سوا د الله نه چغې ورته را مدد شه سب نه مراد تنقیس ته بیزه او ته کنځلې وکړي یو دا دی چې ته دا بیان کې چې ګوره دا کمزورې مخلوق دی مالک د نفع او د ضرر نه دی الها نه دي دا خو شریعت قرآن کې ځای په ځای بیان کړي دي که نه ونه بې تنقیس عامه کوه ځکه فیصب الله دی به کنځلې وکړي الله تعالی ته بغیر علم په غیر د علمه لکه ته څنګه غوسه کېږي که نه هغې به مسترا غوسه شي الله ته به کنځلې وکړي دا کنځلې الله ته یا پیغمبر ته کنځلې دي پیغمبر ته به کنځلې شروع کی او یا حقیقتا به الله ته کنځلې وکړي د غوسې او د غیظ د وجې نه که نه کله چې سړی په غوسه کې راشي نو بیا کلمات د کفر وایي عوام خلک هم دقه سي چې هغې ته کنځلې وکړي یا مونږ کې قمقل کسي شیعاګان چې ابوبکر عمر ته کنځلې وکړي دا په غوسه کې راشي ایسته د علي فاطمه او د حسن حسین ته کنځلې کوي عزت کې راغلی که نه سره د هغه نه چې هغه هم زموږ صحابه دي هغې احترام هم په مونږ لازم دی بغیر علم پته ورته نه وي سبب د نزول یې دا و مسلمانانو به د کافرانو بوتانو ته کنځلې کولې کافران به په غوسه کې راله به الله ته کنځلې کولې نو دې آیات کې الله ته منع وکړه دې ته سد الذریعه وایي هغه علما وایي چې کله امر بالمعروف نهی عن منکر سبب د فساد ګرځېدو دې نه فساد جوړېدلو بیا دا پرې خوستنې پکار دي ځکه چې د فساد نه بچ کېدل دا اهم دي په نسبت د امر كذلك دا هدف د وهم ده چې څنګه به الله ته کنځلې کوي الله خو دې ومني وكذلك دغه شان زين لكل امه عملهم زينا من قستکړه هر امت عمل لاغيو ساغت شرق قستکړه اوس کته داغي بدی په ضد کې راضي کنه
ستا پسې به کنځلې کوي رتبت به وایي سد ذریعه به کې اوس ته په نیټ باندې کښېنې او کشر کسې او په غټ غټ علماو پسې نښتی او د هغې پسې تنقید وی هغه بیا رالګي ستا علما به یادوي که نه او ته بیا سور سور کېږي نیغ نیغ کېږي خو نقصان خو تا وکړو که نه ولې ته د هغه په عالم پسې رتبت وی کنځلې پسې ولې کې مسله کې عامې بیانه کړه چې یاره دا رای کمزورې ده دا رای داسې ده نو دا نقصان ته کې دې ته سد الذریعه وایي بعضې کسان داسي ځان ته پوهه وي خو ماته جاهل ښکاري یاره کم علما بیانونه تاسو ته خوښ دي او کم یې اورئ لاندې کمنټونه ولیکئ دا جاهل انسان دی ځکه دا نفرت پیدا کوي د خلکو په زړونو کې څوک یو ولیکي څوک بل ولیکي موږ ته ټول علما مقبول دي څوک چې د کار د خیر کوي که امي سړی هغه موږ ته محبوب دی موږ سره ملګري مي هر شی او دا جاهل انسان چې دا کار کوي څوک چې پسې لاندې کمنټ لیکي دا د پاسه په جاهل دی چې هغه پسې کمنټ کوي دته ووایه چې دا شرارت او فساد مه کوه واقسموا بالله جهد أيمانهم ثم إلى ربهم مرجعهم إلى ربهم مرجعهم ددي رب تورتك ددي فينبئهم خبر بولورك بما كانوا يعملون باغز جديو كم عمل كو واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية هكذا جديو اعتراضكو مخکې نبی صلی الله علیه وسلم چې ته دا علم او دا مسائل د نور نه زده کې مونږ ته راځي نو د هغې شبهې جواب یې وکړو اوس د دې بله شبهه ده د هغې جواب دلته کوي چې ګوره دا قرآن هغه معجزې په شان معجزه نه ده چې مخکینو انبیاو ته څنګه ورکړی شوې وه نو که موږ ته د هغې معجزې په رنګ معجزه راوړې ای نبي موږ په تا باندې ایمان هم راوړو او په الله باندې قسم هم وکړو نو واقسموا بالله دیو قسمونه کوي په الله تعالی باندې جهد ایمانهم په کلک قسمونو کلک قسم دا ده چې په الله باندې به قسم وکړو دا به کلک قسم وکړو خپلو الهو باندې به قسم کلک نو لئن جاءتم کچر تراله دي آیتن هغه معجزات چې موږ کوم غواړو امثال وګورځي مار دي ته جوړ کی صالح علیہ السلام غونډه کې ګټه نه دی او خرو بازي نو لا یؤمنون بیا موږ بخامه خپاغي ایمان راوړو نبی به ایمان راوړي دا قسم یې کړی جواب ورته وکړه قلت انما الآیات یقینا المعجزات عند الله دا الله په اختیار کې دي عند الله قدرة وعلما واختيارا الله اختیار کې دي څو وخت معجزې را لېږي او الله ته دا غي پته ده نو چې وخت را لېږي وما يشعركم ان اذا جاءت لا يؤمنون دې آیات کې معنی مفسرینو کړي دي وما يشعركم ما يشعركم په معنا د ما يدريكم خطاب دی الله مؤمنانو ته ځکه مؤمنان مطالبه دا وه چې یا الله خیره چې دا کوم معجزې غواړي دا راولېږه د دې لپاره چې دوی په الله په ایمان کې داخل کړي دا تمنا وه د مؤمنانو نو الله ورته وایي وما یشعرکم تاسو ته څه پته ده ای مؤمنانو انها اذا جاءت چې دا معجزات راشي
لا يؤمنون لام زائد کا لا یؤمنون څه باندې کوي دی به ایمان نه راوړي تاسو کوم مطالبه کوي خو تاسو ته خو پته نشته کنه چې دی څه دی ایمان نه راوړي یا تقدیر کا لام زائد کوم په دې معنا کې لا څه شو زائد تاسو ته څه پته ده چې دا معجزات را چې لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي الله ما ته پته لري چې ایمان نه راوړي خو تاسو ته پته نشته ځکه مطالبه کوي تاسو ته پته وي مطالبه هم نه وکړي یا دویمه معنا وما يشعركم ما في الواقع تقدیر روباسه تاسو ته څه پته ده نفس الامر او د حقیقت الامر هغه دا خبره د نفس الامر ان اذا جاءت لا يؤمنون چې دا واقع دا راشد ایمان نه راوړي اے نفس الامر حقیقت دا ده کدا معجزه ترام شي ایمان نه راوړي خو تاسو ته پته نشته ځکه دا مطالبه کوي کدا هغه حق پته تولګي کنه وما يشعركم ان اذا جاءت لا يؤمنون دیو بگین ایمان راوړي ونقلب افئدتهم وجه ذکر کوي داغه ایمان په ځکه نه راوړي یاد رې معنا دا ده انها په معنا د لعل والا انها معنا لعلها عرب وي ایت السوق انك تشتري حمارا ان لعل کېدې چې تبال ته پکې څه والي غړ بواله خر بواله بل شی بواله معنی دا ده وما يشعركم تاسو څه پته ده انها لعلها کېدې چې زاجات چې دا معجزات راشي ایمان را نه وړي ازغه دې پته خو نشته کنه ځکه مطالبه مکوي ونقلب جمله حاليه الدليل او نقلب حال دار چې موږ اړو زونه دیو او ابصارکم سترګې دیو کله کدا معجزه رام شي کنه الله بوله څوکي زړه به ولا بیت بند کی نظر به بند کی کما لم یؤمنوا بی اول مره زکه چې دی ایمان پاغې نه دراوړې اول ځل اے نبی چې څنګه ته حق راوړو کنه دې په واقع قبول نکو نو رستو